نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدقت يا رب العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. زما محترم و مسلمانان ورونو، نن چې زمونږه په دې علاقه کې سپین قبر باړه خیبر جنسي یوسف تعالی دا مجلس دی ملګرو سره منعقد شوی دی. د اگست د میاشتې 2 تاریخ یو مسله د دې ملګرو ترمنځ په خپل منځ کې زیر بحث راغلی و. هغه زیر بحث مسله دا وه چې پنځپیریانو پسې اشاعت التوحید والسنه چې د جماعت نوم دی د دوی پسې مونځ کیږي او که نه کیږي. په هغې بنا باندې زمونږ ورور مفتی امیر محمد صاحب بیګا موږ سره رابطه وکړه چې دا شان ترتیب دی. د استاد محترم استاد المناظرین مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله ودامت برکاتهم العالیه د هغوی په حکم باندې د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې موږ نن د مجلس ته حاضري کړې. زموږ تعلق د نوجوانان احناف طلبه دیوبند سره دی. د اګست د میاشت تذکره ما وکړه. په دې کې زما یو غرض په 1 اګست 2015 کې د ثوابه په ځمکه باندې او مسله د حیات الانبیاء علیهم السلام یو تاریخي مناظره شو. هغه 1 اګست او نن 2 اګست الله پاک دی او کې چې زمونږه د نننې مجلس هم یو تاریخي مجلس زمونږه علاقې رواج دا وي چونکه موږ د دې علاقې نه یو او د پښتنو رواج او طریقه دا وي او ښه طریقه چې هغې د مېلمه سره ښه رویه کوي. تاسو الحمدلله پښتانه خصوصا افریدیان دا ډېر ښه خلک دي. زما ورسره ډېر نږدې واسطه مهمان نواز خلک دي، پښتانه خلک دي او د خوی او د اخلاقو نه درانه خلک دي. زما ورسره تقریبا دا 4-5 کال چې واسطه راغلی مولوي صاحب محترم ته نو تاسو هم د دې علاقې پښتانه خلک یې، تاسو هم دا هیله او تمه لرو چې تاسو به د مېلمنو سره ښه رویه کوئ. موږ به انشاءالله کوشش کوو چې تاسو سره داسې طریقې سره مجلس وکړو چې انشاءالله سبا دپاره را سره میلاوېدی شي. زیر بحث موضوع خو تاسو ته مخکې تعیین شو. پنځپیرانو پسې مونځ کېږي. زمونږ دې ملګرو ویلي دي چې پنځپیرانو پسې مونځ نه کېږي او دې ملګرو ویلي دي چې پنځپیرانو پسې مونځ کېږي نو مسله حل کول پکار چې یاره کېږي په دا ګورو. زما نوم فیض الحسین حقانین الحمدلله فراغت شوی دی او نوجوانان احناف طلبه دیوبند سره د نماینده په حیثیت باندې حاضري کړې. زموږ سره دا بل ورور حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې مونږه مشترک حاضري کړې. دا خو زموږ تعارف شو، خبره ذکر شو. ان شاء الله تاسو خپل تعارف وکړئ هغه نه ورته مخکې
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عموم خبره هغه شوی و هغه تعین هم وشولو دی د دې ولیکن اول خبره به موږ دا وکړو چې کله زما بحث کېدلو نو پای کې مولانا دا نو چې بهر زینه بڅوک راځي او د بهر زینه بڅوک بحث کوي پرون ما سلطان زما سره دا خبره شوی و چې د بحث چې کوي داغه بڅوک کوي دغه مولانا بیا کوي او دویم دا خبره یې کړې وه چې د قوم صفه علاقه پرېږده ذله پرېږده هر څه پرېږده د قوم صفه خبره به کېږي د قوم صفات طلبه به خبره کوي د دې نه علاوه به څوک خبره نه کوي درېیمه خبره مولانا ته ماته په دې خبره باندې خپل علما خبر کړي نه دي کني کچېرې ما ته د صفت وې ما په خپل ځان باندې اعتماد و الحمدلله په ما کې دا کار نه دی چې یې زه یو د چا په شانتي یو چیلنج وکم یا یو خبر وکم مدعی لپاره بیا زه نور کسان را لېږم نه زه په خپله ناست یم په خپله زه حاضر یم دا چې چا خبره کړې ده څوک مناظر دی هغه را مخکې کا دغه سره به زه تعین وکم دغه سره به زه وخت مقرر کړم دغه سره به زه هر یو خبر وکم مولانا تا سره زما هیڅ کار نشته دی پوه شئ مسله زما او د دوی ترمنځ ده او که چېرې دی وایي چې زه د مسلې د حل کولو دپاره راغلی یم نو د مسلې د حل کولو دپاره چې ته څنګه د بهر ځای نه راغلی دغه شانتې زما سره هم کسان شته دی ماشاءالله زه به دغه شانتې کسان راولم مناظر اسلام وکیل احناف ولی الرب صاحب هغه به زه راولم مفتي مناظر اسلام سلطان المناظرین وکیل احناف مفتي توصیف احمد صاحب راولم دغه شانتې نور امام مناظرین دي مناظر اسلام مولانا عبدالرزاق صاحب زه راولم دغه شانتې امام چې څومره غټ غټ مناظرین دي هغه به زه راولم چې ته دغه شانتې خبره دې غټې لوبستلې یو پوه شئ بله خبره چې ته مو سره په دا باندې بحث کوي هېڅکله زه په تو سره په موضوع باندې بحث نه کوم پوه شئ حتی تر دې پورې چې کله خپل کسر مخ کېږي خپل کسر زه تعین وکړم او وخت شرایط او هر څه به مقرر کړم دا داسې د هغه مناظرې ټیم نه پرون موږ دغه ویلي وو چې سبوی هر څه مو خاص نه چې ته کتابونه راوړې او ته پلانګی راوړې ما ورته ویل نه زه کتابونه نه وړم زه به انشاءالله ډېر سم شرایط به سم مقرروم او دا شو د تعین دعوا او جواب دعوا به لیکم دا یې نه بعد به مو ورته انشاءالله خبره کوو پوه دې شوه دا خبره چې ته راغلی مولانا هېڅ ضرورت یې ته نشته دی هېڅ ضرورت نشته دی زه یې تو سره بحث نه کوم پوه شئ که نه توړې بر مخکې کا دغه شونتې دغه قوم دغه زوی عالم ور مخکې کا هېڅ څه به زه خبره وکړم کني او دغه شونتې زه د خپلې سادسي طالب یم پوه شئ که نه طالب یې مخکې کا یا د دغه الوکي عالم ور مخکې کا هېڅ سره انشاءالله به په میدان باندې وګورو پوه شئ او یا دې دا په خپله شکست ولیکي شکست ولیکي چې یاره زه نشم کولی پوه شئ چې زه نشم کولی باقاعده انشاءالله بیا به زه خپل کسون وغواړم پوه شئ او هر څه به وغواړم مولانا دلایلو له هېڅ ضرورت نشته دی که ته کتابونه پیش کوې هېڅ ضرورت یې ته نشته دی پوه شئ که نه موسی کتابونه شته یقین ته به دا وکړه چې والله که د دوه زونه سره مسلمانو بچات شي پوه شئ داسې خبره نه پوه شئ خو لیکن دا خبره وکړه نه چې هغه مناظر در مخکې کا پوه شئ که نه مناظر در مخکې کا ته په خپله مار مخکې کېږه هېڅ ضرورت نشته دوباره دغې پوره چې یاره ته مخکې دلایلو باندې بحث کوي هېڅ سره باز یې تو سره کوم پوه شئ که نه شکست ولیکه شکست یې دا ولیکي چې یاره د ضله خیبر څومره کسون دي دا بحث نشي کولی او زه یې سره بحث کوم بلکل انشاءالله په دغه میدان باندې انشاءالله تعین به وکړو د مناظر تعین به وکړو هر څه به وکړو او بیا به ورسره کېږو انشاءالله بیا میدان باندې پته لګېږي چې په چا پسې لمونځ کېږي او په چا پسې لمونځ نه کېږي د چا عقیده ټیک ته او د چا عقیده ټیک نه بیا به انشاءالله پته لګېږي انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه مد مقابل جماعت د خپل ملګرو هیڅ قسم وضاحت ونه کړي دی هم ونه وي چې مثال زه څوک یم زما څه نوم دی کم جماعت سره راغلی یو تعلق مو د کم جماعت سره دی نماینده په حیثیت باندې یو دا بحث موږ د جماعت طرف نه کوو که دا زموږ خپل ذاتي او خبره ده مولوي صاحب محترم ډېر په غوسه کې لګیا اوس یې ضرورت نشته مولوي صاحب یو سړی غوسې په کور کې خپل غوسه سړی کې بار دی روزي غوسې ضرورت بالکل نشته اوله خبره مولوي صاحب محترم دا وکړه چې بحث به زموږ سره د دې قوم سپاه د خیبر ایجنسی سړی مولوي صاحب محترم دا خبره یقینا ستاسو د تیښتې یوه لاره
وجدا دا عقیده ستا د جماعت اشاعت التوحید والسنه مرکزی ترجمان او مرکزی امیر ستا پنځپیر کې پکار چې ستا د جماعت ملګری عقیده ثابتې هغه د پنځپیر وي ته بیا د خپل جماعت نمائندګي څنګه ستا جماعت او مرکز پنځپیر که مثال ستا عقیده عالمی عقیده وي د جماعت عقیده وي علاقائی عقیده نه وي نو بیا ټیک دستا سره په دې خبره کې اتفاق به وکړو چې مثال ته دی قوم استاد قوم سړي بکین خو عقیده دی علاقائی نشماري ستا عقیده غوتوي دا زماد د جماعت مرکزی عقیده را کاغه د ثوابې دی او کاغه د خیبر دی او کاغه د پنجاب چې عقیده دی د جماعت دا نو کم از کم مولوی صاحب د نمائندګۍ په دې حیثیت کې لیک سوچ کړه یو خبره به تاسو ته بطور یو مثال وکړم زمونږ تیر کال د ورکوټي اختر کې د یو مولانا صاحب سره په اورغزوی جنسو کې مجلس مولانا عبدالبصیر صاحب الته چې کله زمونږ مجلس شروع شو هغه مولوی صاحب محترم وي چې ته د بهر نه راغلی ما ته اول نه پته نه و چې دا بحث کوم ځای کې دا کوم قوم دی او دا مولوی صاحب د کوم خبره شروع شو بیا راته عملګرو وي چې دا استاد چې کوم د جماعت اشاعت التوحید او سنت ناس دي دا د قوم په لحاظ سره علي خیل دي او دا مجلس چې کوم مقرر شي دا زید مجلس د مناظرې د انعقاد د ملګرو دا ستوري خیل ناغه مولا چې کوم د پنځپیریو اپ خپل دغه علاقې نو نو ته چې سیب ته خپل د علاقې نه په ما اعتراض کې چې د بهر نه راغلي او خپل بهر نه راغلي وینا علاقې نه مراد وي زمونږ ټوله خیبر جنسي ده نو ما وته ماشاءالله دا نوادرات علاقې ته یو رمزي جنسي خپلوي علاقې د ما وته علاقې دي ته نو علاقې دي ټوله صوبه خیبر پختونخوا ته به علاقې وي تاسو اوس مولوی صاحب محترم اوس خبردار مولوی صاحب محترم زمونږ استادو ستا چې کوم مجلس خبرې ما ووري د زما دا وو کم از کم یو سړی چې پښتو په ژبه وي هغه کې پښتو وي د ملما قدر پیژني که تاسو کې دغه قدر د پښتو د ملمنې نو بیا خیر دې مهرباني بار کې الحمدلله بس خاموش کې ستا نمبر 13 جمعه ته وخت که دا ورېدو صلاحیت ترکی و دا طریقه نه وي مولوی صاحب محترم اوس په دې کې زمونږ استاد چې کومه مسله ده هغه عالمي مسله نو چې عالمي ده د جماعت خبر ده که مثال مولوی صاحب محترم دا مطالبه کې چې دې علاقې سړي دي دا خبر څه غلط شکست ولي کا مولوی صاحب محترم ولي برداشت دا چې څنګه کنه اجمره وتراوانو موږ نظرې ته تیار یو ان شاء الله دا د بګراوي سی روحاني شاګردان دي پوه شي کنه دا د بګراوي شاګردان دي خبره کنه خبره اورا اے زمارو ما وګورا ته خبره اورا دا تا کوم خبره وکړلې چې تا کوم خبره خبره جواب درکړه نه به کولې دا خبره کنه خبره به نه کولې نو په جواب نه درته اوس ته خبره وکړې دا غي جواب دل درځي خبره د هر شي د بار خپل اصول السلام علیکم مولوی صاحب خبره ذکر دي ډیره په طریقه می خبر روانه کړي خبره غونډه کوم لنډه بس سره استاد خبرو جواب کوي صرف وره کړي یا تاسو بیا ته ډیره خبره کوم توجه وای بیا مرګري خاموش وای نور مرګري خاموش چې کله څه خبرې کوم کیمرا ماته نيس کله دې خبره کې یا شور وغیرہ کې کیمرا بیا دي مولوی صاحب محترم نو مسله او عقیده زمنګ استاد عالمي ده منګ دا د اول وی زمنګ کوم عقیده دا یوازې د خیبر جنسي نه دا یوازې د پاکستان نه د ټول جماعت د علماء دیوبند اهل سنت دا شان تاسو عقیده لري خپل داول لري چې تاسو د جماعت عقیده د یوې علاقې نه د ټول عالمي مسله نو په دې کې دا مطالبه کوي چې دا ملګری دي کینی دغه دي کینی دا خبره به غلطه پدې وي چې یو عقیده او یو مسله ده د جماعت نمائنده چې هر څوک کې ناز د هر علاقې اومغه به ثابتي بدل خو نه ثابتي اوس د خپل جماعت د نمائنده په حیثیت تاسو تم زباغه خبره کوم چې زما د ټول جماعت خبره نه کاغه مولوی صاحب محترم کوي کاغه دا مولوی صاحب محترم کوي بل ملګری کوي عقیده به جو سره دا خبره تاسو
بیم دا مولوي صاحب محترم ما ملګری نه دي خبره کړې زه چې تاسو ته غلطي ده وي ملګری مې خبره کړې نه دي چې مناظره غلطي ده ته د خپل جماعت نمائندای ستا نسبت یوازې تا ته نه کېږي چې مولوي صاحب دا خبره کړې ده ستا د ټول جماعت اشاعت التوحید و سنت نوم یادېږي نو پکار دا ده چې ته داسې قدم اوچتې ملګري خبره په دې کې د علماء کرام ته ځان سره برابر کې چې ملګرو علماء دا شان یو مسله جوړه ده دا خبره ده په دې باندې موږ خبره کوو بحث وکړو نه کوو بل علماء سره خپل استادانو سره سړي خبرو کې مشوره وکړي دا خبره ده موږ الحمدلله د خپل جماعت سره دومره وخت تیر شو اوس هم چې موږ یو قدم اوچتو د خپل مشرانو اجازه ته بیا راځي دا خبره د ټول جماعت دا څه غلطي ده درې مولوي صاحب محترم امام ملګری نه خبرې کړې که ما ته پته چې د بهر نه ملګری راځي ما با ولي الرب صاحب او توصیف صاحب عبدالرزاق صاحب خبرې کړې مولوي صاحب محترم تاسو ته دا خبره معلوم وي ولي الرب صاحب دې الحمدلله موږ سره مخامخ شوي دي مفتي توصیف صاحب دې مخامخ شوي دي عبدالرزاق صاحب مخامخ شوي دي که مثال داسې ملګری دي یاد کړي چې موږ نه پېژنده او موږ طرف یو دغه راکړو نو کېدي چې موږ ویلو چې هلکه دا به کوم لوی علامه وي خو داسې ملګري دي یاد کړي چې هغه موږ پېژنو بل مولوي صاحب محترم یو ډېره غټه دعوه وکړه وایي که مثال کتابونه ما راوړي وي نو د دې مجلس نه به ته ما نه مسلمان نه وي پاڅېدلی انا لله و انا الیه راجعون لکه زما دا کفر دته داسې ښکاره دی چې د مجلس نه زه پاسم زه به کافر یم د ده په استناد خطرناک خبره ده زمونږ فقهای کرام وایي چې پته په چا د کفر لګی نو د یو سړي په خبره کې سل احتمالات دي یو احتمال پکې د کفر او د یو احتمال د اسلامي او 99 د کفر په دې کې فتوا د کفر نه لګي ځکه کې دي چې د دې خبرې کوونکی مطلب داوي چې دا کوم احتمال د اسلام کوم احتمال د اسلام دی نو کې دي چې د دې سړي د خبرې مطلب داوي او مولوي صاحب محترم دومره ډایرکټ جذبه کې راغی چې د مجلس نه مانه مسلمان نه پاس الله بل مولوي صاحب محترم وای زه د شپږمې درجې طالب یم خطه د شپږمې درجې دومره سختې فتوی لګي چې مولا شي بیا خو به اور په خوله کې وړي د شپږمې درجې سړی کافر کې چې مولا شي بیا خو به سړی ډایرکټ جهنم ته ورځي اوس خبردار مولوي لږ گزاره وکړئ زه چې خپل خبرې وکړم تاسو بیا خپل خبرې کوئ چې به تاسو وخت د مولوي مولوي صاحب محترم دلته اختلاف پدې چلیدل چې آیا پنځپیرانو په سیمونز کېږي مولوي صاحب وی تا کتابون دلایل منو دا ستاسو د عقیدې کتاب چې کومه خبره کومه مناظرې په میدان کې موږ دوه قسم کتابونه وړو یو د جماعت کتابونه چا سره چې مناظره وي او یو د خپل جماعت کتابونه چې هغه نه موږ دلایل پیش دا کتابونه ما ټول وروړي خو په دې کې به تاسو یو وضاحت غواړم تاسو پنځپیر دوه ډلې دي یو د مفتی منیر شاکر صاحب ډله ده او بل د شیخ طیب صاحب ډله تاسو تعلق د کوم جماعت سره یو وضاحت د دې راته ځان سره نوٹ دویم مولوي صاحب محترم کتابونه یریږم ما صرف دومره وروړي دي چې زمونږ د پاکستان د شلو مدرسو فتوا دادا چې پنځپیرانو په سیمونز نه کیږي دا د اهل سنت والجماعت خارج دي د خپل غنو عقایدو په بنا یو عقیده دار چې پنځپیران په قبر کې عذاب ثواب نه او دا غي اثبات د فرض تمایل کتاب تاسو د جماعت وروړي دي چې باغی کې دار چې په دې قبر کې عذاب ثواب قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا خودل پمادي نو فتوا تاسو د جماعت په کوم ملګری درکړي د دی ویلي دي د ځان نه دی ویلي دا د غي متعلق د پاکستان د شلو مدرسو یو کتاب دغه دلایل مختصرا د مدارس ذکر کړي د پاکستان د شلو غټو مدرسو چې د علوم کراچي دا یا د پنجاب مدرسې سره دا غي پتا عمر صاحب محترم دا خبره دا شان شوی ده تاسو مثال مخ کې په دې خبره باندې بحث ته تیار یو د خپل جماعت د نمائندګي اظهار وکړي د خپل تعارف له وضاحت وکړي او دا غي نه بعد د مناظرې زمال دي خبرو متعلق تاسو نه کوم وضاحت وغوښتل او بل خبره چې کې خیر د گزارش منګم داسي نه گزاره اخلاق سره پکار دي لګولې شي بل یو خبره کوم تاسو په شران تاسو په نسبت سره زما شته وضاحت دا مطلب دا چې تاسو کوم ملګری خبره کوي طریقه دا
هغه ملګری خبره ته پرېږدي چې خبره پوره کړي او کشران دي تاسو بار ملګری کوشش کوي چې هر سړی زه خبره وکم او دې سره ستاسو د ملګری چې کوم متکلم او نماینده تاسو کېنول د هغه ذهن ګډوډي او تاسو دې خپل خبره ته پرېږدي چې دې ارڅ وي تاسو سره په خوب کې خبره اترې مکوئ ځکه دې سره استاد خپل منځ کې شورم راځي او استاد د ملګری توجه به خرابي دا مې استاد د فائدې د پاره وي خپل وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا اول خبره دا وکړه چې یې د خپل ملګرو وضاحت ونکړو د جماعت وضاحت ونکړو مولانا ما خو تعالی اول نه ول چې زما تاسو سره کار نشته دی زه د ملګرو وضاحت ولې وکم د تاسو سره زما کار نشته دی زما چې د چا سره بحث دی د چا سره داغه ما خبره شوې ده اگر مخکې د تاسو سره ما هیڅ کار نشته دی پوه شئ د تاسو سره ما هیڅ کار نشته دی هیڅ وضاحت د خبره درته نه کوم ځکه چې پرون ما بیګا د دې حمید سره خبره کړې و حمید مال په موبایل باندې اخیری خبره دا وکړه چې کاری سیبو چې خبره به د چی وی کلی په ریکارډ باندې موجود ده ان شاء الله خبره به د چی وی د قوم صفا علماء وي بهرني علماء باندې وي او دویمه خبره چې یاره تا د هغه خبره وکړه هغه د اورګزي مناظره خبره وکړه نو مولانا پای کې ته دا هغه مکه کوی شي کنه هغه کې د شرایطو خبره شوی و همدغه خبره پکې شوی و چې یاره خبره چې کیږي نو قومي علما یعنی د علاقې علما به کوي دا نه چې یاره د یا د پېښور نور د صبر وختل کی یا د بل ځنه وختل کی کوی شي زمون خبره دا چې یاره راشه هغه کس ته راوړل زه ته ته چې ولې ویل کنه چې یاره تاسو د کوم جماعت سره تعلق ساتي د مفتی منیر سره تعلق ساتي یا د قائد انقلاب قرآنی امام محمد طیب طاهری حفظه الله دا سره هیڅ وزارت زبر تعالی د جماعت نومندگی زه د جماعت یو نومندګی نومنده یم خو لیکن ورستو چې کله کس راوړی د الله بنده زبر تاسو وایم چې یاره دا کس ته به دا سره په وضاحت کوم کوی شي او پادشاه دا کتابونه د ستاسو جماعت ما هم کتابونه راوړل شول کوی شي خو لیکن پرون د مولانا دا خبره کړې ده کوی شي او مولانا خبره کړې ده چې اصله چرته زه درشم او تا کتابونه راوړي وي ما ورته شم نه کتابونه نه راوړم ما درته وویل چې شرایط دي او شرایط په در سره مکرمه او دویمه خبره چې یاره ته غوسه نه زه غوسه نه یم زه اسې په ما کې یو داسې یو په ما زه اسې یو دغه شانتي یم ځکه چې موږ د امام المناظرین علامه حافظ حیات بکروي صاحب حفظه الله دغه شاګردان یو موږ الحمدلله په موږ خپل یو ورو پروت دی الحمدلله مونږ په خپل دغه شو دې موږ له یې شیره څه شي مونږ له یې کنه چې یاره په توسه نه مونږ ډوري ګو الحمدلله مونږ یو ورو نه خلکو دې روبا چې کله ډوري کوم زه غوسالي یم درېمه خبره چې کتابونو نه ما ډوريګا نه د کتابونو نه ډوريګم الحمدلله یو ډمبور به تر وړم دا کمره به تر ډاګه کوم کتابونو مو دي شي کتابونو به دي چې وي کوی شي بل کتابونه او ان شاء الله تعالی چې دلته کې روشي دا به ان شاء الله پته ولګي او دویمه خبره چې ته دا وکړه چې یاره په کاهو دا لیکلي دي چې یاره نن مې احتمالات یاره مولانا مفتی کوی شي کنه یو فقيه ذکر کا کوی شي یو فقيه په صحیح سند سره ذکر کا یو فقيه په صحیح سند سره ذکر کا چې دا خبره ذکر کړي کوی شي یو فقيه ذکر کا او څلورم بل خبره دی وکړه چې یاره دا څه دغه درجه تولیب یې کوی شي کنه د څه شوی دی د شوی عامه کی خبره چې یاره د څه شوی څوک چې یاره مسلمان ته زه الحمدلله زه مسلمان ته کافر نه یم پوه شو کنه او زه مسلمان ته مشرک نه یم کوم کس چې مشرک وي عقیده د شرک او د کفر وي او د بدعت وي هغه به زه مشرک یم پوه شو او په برملا باندې زه ته یم الحمدلله دا یم دعوه پوه شو کنه چې کوم کس مشرک وي هغه والله العظیم زه مشرک یم الحمدلله زه چر ډورې کوم او په میدان باندې وته یم ان شاء الله ته په شنده وځي چې دوباره نه پېښ کوم چې پلوټکی مدرسې لیکلې دي دا د خپل مدرسې دي پوه شو دا د خپل مدرسې دي دا مدرسې دي یو مدرسې د زلمانه پوه شو یو مدرسې د زلمانه قرآن سنت مړه پیش کا مسلمانہ تو زون له عالم یې پوه شي مفتی زون له یې قرآن سنت پیش کا قرآن او سنت له کورو غلا پوه شي کنه یو آیات پیش کا پوه شي یو آیات پیش کا او یو آیات کې دا وایي چې 5 میلیونو په سلموز نه کیږي پوه شي کنه ان شاء الله په میدان باندې بیا پاتې ولګي او مستای کو دروا قطعی ثبوت قطعی دلالت وګرځاو پوه شي دا د خندو خبرې نه دي پوه شي مولانا چې خون دي بل خبره چې
چې یاره کتابونه مې ایتو عقیدې راوړي الحمدلله مو ایتو کتابونه راوړلی شول چې تو په کتابونو کې چې لیکلی پوه شوې دا مولانا یو د دجل نه کور وغوښتلو چې یاره داسې کور یې مسوړلو مولانا زه ته بیا مې یم زه تو څه په هېڅ جواب زه دا نه باندې نه کوم صرف دومره درته یم مولانا دې شکست ولیکي شکست یې ولیکي چې یاره زه تو څه مناظره نشم کولی مناظره تو څه تیار یو انشاءالله تعین به وکړو پوه شوې او شرایط یې مقرر کړو او بیا یې بحث وکړو او دویمه خبره د مشر د پوښتنه وکړه پوه شي که نه پرون یې موږ دا خبره کړې وه چې مشرونو ته هغه چې د قوم سیپوي علما به وي بهرني علما به نر غوړي پوه شي که نه دا خبره یې موږ څه کوله موږ چې داسې پته وي انشاءالله اول خو زه په خپله انشاءالله مناظرې ته تیار یم پوه شي مناظرې له زه په خپله الحمدلله تیار یم خو لیکن شکست ته ولیکي پوه شي شکست ته ولیکي چې دغه زوله نه شي قوم سیپوي بالکل په ضلع خیبر کې د تو څه څوک مناظره نشي کولی بالکل انشاءالله دا ګازو د